نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون قرب جمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا میاش تقریباً په ختمېدو ده د سفر میاش 21 اگست 8 مہینہ 2025 زما اراده اصل کی ذاتی دې خبرو توا چې دا میزان سره یو عہد کړی دی چې هر کال په ختم نبوت باندې او 7 ستمبر باندې پاکستان علماء د پاکستان ریاست یو ډیر غټ کردار کړی دی چې قیدیانین د اسلامي دایرې نه بار کړی دي او اقلیت ته داخل کړی دي د پاکستان ریاست دیو باندې د کفر فتوا چې دا د اسلام د دایرې نه بار دي او دا مرتدین کافران دي خو ما سفر کې ما د خلکو نه آغا الفاظ ووریدل الان کې یو درې کال وړاندې په ما هم بیان کړه به مونږ پرېد مونږ وای الته ټیم هم نه نو دامیاش خو په ختمېدو ده خودی کې زموږ استاد یو ډېر غلط عقاید دي او دې میاشت چې موږ تاسو یو نسبت کوو د سپیرواله او زموږ استاد په معاشره کې چې څومره خزي دي سلو کې 99% دا هغه وې دا میاش پیردا او په دې میاش کې جنات کولاوي خپل بچی د بار نه بچ گئی خو زه یو خبره بار بار کوم او په منبر کوم چې په موږ مسلمانانو کې د زمانه د جاهلیت مکمل رسمونه تر وسه موجود دي
او زمونږ د پښتنو په قوم کې بیا اکثر زمونږ د پښتون په قوم کې دا زمانه د جاهلیت رسمونه موجود دي. مونږ چې یو شی وورو د هغه حقیقي ستوري ته مونږ ځان رسو چې د حقیقت ستوري سره حلال کې زه خپل باندې د دې حقیقت په ستوري باندې نه پوهیدم چې دې میاشتې ته خلک دا نسبت ولې د سپیروالي کوي د سفر میاشتې ته. به یو څلور درې کاله وړاندې چې ما کوم بیان کړی و هغه مې پې واورېدو او سم وکتل. زمانه د جاهلیت کې دا یو خبره ذهن کې یاد وساتئ چې څومره مشرکین دي، هندوان دي، یهودیان دي، عیسایان دي، غیر مذهب، تر اوسه پورې دې میاشتې ته نسبت کوي د سپیروالي، وایي دا میاشت سپیره ده. دا یو خبره تاسو ذهن کې یاد وساتئ. او مسلمانان ورونه هم د دې ملګري دي په دې خبره کې. خدا خبره مکمل غلطه ده. دا د زمانې د جاهلیت رسمونه او تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې غلط عقاید دننه دي. د دې حقیقي ستوری چې ما وګټه زمانه د جاهلیت کې په دې میاشت کې په خلکو باندې په کبارو باندې خلکو باندې وباګانې راغلي دي. وباګانې راغلي دي نو هغه د خپل بچو او د خپل نسل په ذهن کې دا خبره دننه کړې و په هغه ټیم باندې چې دا میاشت سپیره ده. نو د هغه په ذهنونو کې دا خبره دننه و نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې هم دا خبره موجوده و. د باقاعده په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راغلي دي. دا زمونږ استاد وسنۍ خبرې نه دي. نو هغه ټیم باندې د خلکو د میاشتې ته دا نسبت کوو چې دا میاشت سپیره ده. مو مسلمانانو رونه هغه چې کم خپل دلیل د دې د پاره جوړ کړي چې دا ولې سپیره ده نو هغه د تویم او بیره ته د هغې باندې اعتراض او جواب کومه. خو موږ مسلمانان په دې میاشت کې یو ډېر ناشنا رسمونه هم کوو. مسلمانان ورونه چې په دې میاشتې د سپیروالي نسبت کوي نو یو ځان دپاره یو ډېر ناشنا دلیل پیدا کړی. وایي چې په دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ناجوړه شوی. دا کتابونه لیکلي دي او د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 12 ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف فرما شوی. نو مسلمانانو ځان د پاره چې خپل دلیل جوړ کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې ناجوړه شوی. نور څه دلیل وسره نو نو دای ځان د پاره یو دلیل پیدا کړی.
نو بیا خو پکار داسې وه ستاسو عقل ته دا یو خبره درنه کومه بیا خو پکار داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې د دنیا نه تشریف فرما شوی تللی دی نو غټ نسبت خو بیا دې میاشتې ته پکارو د سپېروالی او دغه میاشت ته مونږ معزز میاشت وایو نو دې الفاظو ته دا ټول کفري الفاظ دي او په مونږ تاسو کې را دننه دي مونږ او تاسو ځان د دې کفري الفاظو نه بچ او دا د ذهن نه دا خبره وباسو چې دا ټولې میاشتې د الله دي او ښه معززې میاشتې دي ها یو خبره ده چې بعضو میاشتو ته الله رب العزت د رمضان میاشت ته الله رب العزت یو عزت او احترام ورکړی هغه دلیل څه شی دی چې الله دومره عزت او احترام ورکړی او الله پکې برکتونه نازلوي نو علما ذکر کوي چې دغه میاشت کې الله رب العزت خپل کلام قرآن کریم نازل کړی نو الله رب العزت چې دغه میاشتې ته یو عزت او یو احترام ورکړی دی د قرآن کریم په وجه دا نن ورځ چې کومه د جمعې ورځ ده دی ورځ ته چې الله رب العزت یو احترام ورکړی دا معزز ورځ ده علما دلیل ذکر کوي چې دی ورځ ته الله چې دا عزت او احترام ورکړی الله رب العزت په دې کې اشرف المخلوقات پیدا کړی بابا آدم علیہ السلام پکې الله پیدا کړی او داغه په ملا کې چې څومره نطفه ده د اشرف المخلوقات الله رب العزت پکې دا پیدا کړی دی په دې میاشت په دې ورځ کې د جمعې په ورځ باندې نو الله رب العزت دې ورځ ته ځکه د یو احترام د جمعې ورځ ویلې ده نو تو صبر میاشتې ته چې څوک دا نسبت د سپېروالی کوي نو دا یو کفري سوچ دی یو کفري الفاظ دي دا د زمانې د جاهلیت الفاظ دي او بیا زموږ ستاسو معاشره کې دا خبره ډېره عامه ده وایي دې میاشت کې الله رب العزت جنات کولاوهي نو ستاسو ذهن ته دا یو خبره ده درنه کومه چې دې میاشت کې الله رب العزت جنات کولاوهي او په دې نورو میاشتو کې تړلي دي او بند کړي دي استغفر الله نقل کفر نه باشد نو بیا چې دا جنات خو د الله مخلوق دی نو دا خو د مخلوق سره یو قسم ظلم دی چې په نورو میاشتو کې بندوي او په دې میاشت کې کولاوي بیا میاشت د رمضان دا نو په هغې کې الله رب العزت سرکش شیاطین چې څومره سرکش شیاطین دي شیاطین دا بیل مخلوق دی جنات بیل مخلوق دی نو څومره سرکش شیاطین دي الله رب العزت په رمضان په میاشت کې هغه تړي په هغې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث موجود دی چې اشرف المخلوقات اعمالو ته نقصان ونه رسوي اشرف المخلوقات چې څومره موږ او تاسو مسلمانان یو چې په رمضان مبارک کې چې کوم دی دا د هغې اعمالو ته نقصان ورنکي نو الله رب العزت په رمضان په میاشت کې ځکه شیاطین سرکش شیاطین لفظ احادیثو کې ذکر دی چې الله رب العزت دا تړي په هغه میاشت کې بندوي د الله د شان سره چې څومره مناسبه ده یو بله خبره په دې میاشت کې موږ او تاسو
سدس دا اعمال کو خیراتونو یو شی بل شی کوي او د هغې نسبت صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امهات المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته کوي دا ټول خرافات دي دې ته ټول بدعات وایي په دې میاشت کې په دیارلسمه ورځ باندې بعضې مسلمانان خویندې ورونه کیر پخی دیارلسمه باندې څوارلسمه باندې کیر پخی او چې کیر پخی د هغې تحقیقات چې ما وګته چې دا د دې څه تحقیق دی یو شی وګورم د هغې تحقیق ته ځان رسوم چې د دې تحقیق څه دی نو ځان له یو دلیل دا جوړ کړی دی چې په دیارلسم ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو غزوې نه واپس شو او غسل یې وکړ او حضرت عائشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها ورته کیر پوخ او چې کیر یې ورته پوخ کو نو بیبیانو نورم وخوړو په کور کې دننه ټولو ختم کو نو بیا ولدي یو رسم او رواج دا قایم کړی دی چې دا کیر به د کور نه وباسې نه څوک چې پوخ کړ موږ ورته وایو چې لږ راکړه چې کور ته خو دې ویزو که نه وایي نه که نه وایي دا به وباسې نه د کور نه دلته وخوره چې څومره خورې خو باسې به نه هلکه نو څه ګناه ده پکې که څه حساب کتاب نه که نه وایي باسې به نه هلکه څه دلیل بس نشته خرافات دا زمونږ او تاسو یو خرافات ذهن دی دې ته بدعات وایي او بیا په دې اخره عاشوره باندې د دې سفر په دې اخره عاشوره باندې بیا د مسلمانانو ورونه چوري تیارې چوري تاسو به کتلې په دې میاشت کې چوري تیارې د دې نسبت چاته کوي دا بیا خویندو له او رشته دارو له حق لیږي نو د دې نسبت کوي رسول الله حضرت عائشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها ته چې په دې میاشت کې حقیقت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو ډېر سخت وی حضرت عائشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی چوری تیار کړه چې چوری تیار کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه غونه خوړله چې هغه ونه خوړله وی عائشه امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغه خپل رشتہ دارو ته ولېږله یو دلیل یې ځان له جوړ کړی نو په دې میاشت کې مونږ د چوري په معامله کې بیا چوري تیار شوی دی کې د خور حق دی په دې کې د رشتہ دارو حق دی او خاص په دې کې ډېر خاص حق ګڼي استاد محترم به یو خبره کوله ډېره ناشنا خبره به کوله وی عجیبه خبره ده دا الفاظ ګوره زما په خوله دي خو قول د استاد محترم دی وی ډېره ناشنا خبره چې کم شی ارزان دی او کم شی د لس روپو شی دا دغه الفاظ دی نو وی په دې شیزونو کې مونږ د خویندو حق لرو او چې کم د هغې حقایق د هغې حق دی د هغې میراث پاتې دی د والدینو نه د هغې حق پاتې دی په هغې سره د خویندو سره دشمني کوو دا ګورئ زمونږ استاسو په معاشره کې دا خبرې زمونږ بار بار رالې وم لیدلې او تاسو به هم لیدلي خور له حق نه ورکو کم چې د هغې د میراثي حق دی خپل حق یې دی خپله حصه ده چې په هغې باندې ته ورځ په قیامت نوی کېږي په هغې باندې ته جهنم ته ځې هغه نه ورکې ځکه هغه خو لږ قیمتي دی که نه که هغه اوس ورکوم نو زه خو به غریب کېږم او دا سوچ نه کېږي چې دا پاتې شوی د چا نه دی
دا مال د چا دی ته پیدا کړی چای او دا سوچ نه لري چې زه به دې قبر ته ځم او دا سوچ نه لري چې وروسته یو بله زندګي به الله ما ته راکوي نو چې کله دغه مسله راشي نو په هغې کې مونږ بیا پاتې یو او چې کومه استاد محترم به دا وي چې کومه خور حق وغواړي نو بیا زمونږ او ستاسو د هغې سره د ورونو د هغې سره بیا دشمني ده رشته داري ورسره کټ کو دا خوړللی د ورور چې کوم حق دی هغه کټ کو او د 10 روپو په دیشي کې حق ګڼو ډېر په یو معزز طریقې سره ولا دا حق رسوو چې دا خوړلنه څومره لرې وي او که نږدې وي دا ستا حق دی خوري په دې خوشحاله و ما او تا ته دین ارسه ښودلی دي ما او تا ته دین ارسه وضاحت کړي دي نو ورونو دا میاشتې ټولې د الله معزز دي والله ما وی چې زه په ختم نبوت او په قیدیانانو باندې نن خبره کومه خو د دې معاشره کې د دې خلکو نه مې چې د الفاظ واورېدل حالانکې بل پرون ما ته یو کس چا یو ماشوم دم له راوست ما ته وایي قاري صاحب دا لږ دم کا خو دا میاشت هم داسې لږه سپېره غونته کېده وایي دا الفاظ د هغې د خوله دي او خبرې کس سرکاري سړی دی ښه او ښه افسر هم دی دا میاشت سپېره غونته کې دا جنات پکې کولاو دي وي د ماشومانو ته لږ تکلیف وي نو دا غلط کفري عقاید د چا ذهن به ته سمې یو کس نه دی دوه نه دي بس موږ هم د ځان غلی کړو موږ وایو دا خو یو کس نه دی نو چا سره به دا بحثونه کوي نو دا غلط کفري عقاید د خپل ذهن نه لرې کو ټولې میاشتې 11 میاشتې د الله ډېرې محترمې دي او یوه میاشت چې کومه د الله هغې له خپل یو شان شوکت ورکړی نور ټولې میاشتې 12 میاشتې د الله محترمې دي او نه دې کې سپېروالی شته او مونږ او تاسو چې په دې کې شادي وغیره څه نه کوو خوشحالي پکې نه مناوهو نو دا کفري عقاید دي الله دې ما او تاسو ټولو د دې خبرو نه بچ کړي الله دې مونږ او تاسو ډېر حفاظت را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین